سلام علیکم عزتمنو د زینب د قاتل خبرې واورئ چې څه ویلي دي. تاسو غواړئ چې پوه شئ نو زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ، تاسو ته به پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي کوم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما داسې زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې یو ساده تالي نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي. عزتمنو زینب په چارسده کې څو ورځې مخکې قتل شوې وه. د هغې نه بعد د زینب ګاونډي زینب مور چې دی نو خوا کې ورسره یو ګاونډي او زینب د قتل په باره کې ګرفتار کړو. نوم یې لال احمد دی. د هغې نه بعد لال احمد چې د زینب د قتل په انظام کې ګرفتار شو. او لال احمد بیا خپلو خبرو کې وویلې چې زه د دې قاتل نه یم، ځکه چې زما ماشومان د ډېر د وخت نه خوښ دي او زه وایم د خپل جب نه خرچې کوم او ماشومانو ته زما لاس هم نه ورځي چې یعنې زه دا ووجم او یا یې ووهم، نو بیا زه دومره ظالم نه یم چې دا ما وجله، او نه بیا زه دومره زناکار یم چې زنا مې ورسره کوله او د هغې نه بعد مې بیا وجلم. هغه کسانو وجلل چې چا ورسره یعنې دا خپلو خپلوانو وجلل د کې د وجې نه چې زینب مور او پلار په زینب باندې وجلېږي. زما خو دوی سره څه تعلقات نشته او نه مې دوی سره څه بدي مې راغلې او نه مې ورسره څه تر اوسه پورې څه جنګ جګړې راغلې، ځکه چې دوی سره زه په دغه محله کې په دغه کوڅه کې د 16 کالو نه اوسېږم. د دوی مور د زینب مور او پلار دې دومره وي چې دوی ما سره تر اوسه پورې خبرې په بد نیت باندې خبرې هم کړي دي یا یې سره چېرته کې جنګ کړی دی، نو زه به ومنم چې واقعي خبره چې زه د دوی د لور ملزم یم، ځکه چې ماشومان خو ما ته ډېر ګران دي او زه به بیا څنګه کولی شم دوی سره یعنې زه غلط کار وکړم د هغې نه بیا یعنې قتل کړم. حتمنو دا د زینب د قاتل خبرې وې، دا تاسو سره موږ شریکې کړې. کوم زموږ ویډیو تر اخره پورې وکتله. موږ نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې یو ساده ډالۍ نشان ووهئ، ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.